دا خزه به دی په کور کې کینولی نوکرې به نه. نن ډېر خړوسانو ګورئ خزه نوکری کوي. نو چرته چې د نالت ټکه واوري نو هغه د حکیم د مور کیسه کوي. یو حکیمو نو هغه به علاج کولو نو هغه له به خزم راتلې نو د دې خزو حال به چې ولید نو چې کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په خزو. نو مور به ویل چې بچیا بغیر زمانہ زه ډیره پاکه یم بغیر زمانہ. مور مکه وګوره ویل نسی کې مور خو بغیر زمانہ. حکیم وی خوا بغیر ستانه ویل نور په ټولو خزو نالت خو بغیر تانه ویل. و یو طالب ورته مصلاحتی کو چې مصلاحتی کو نو ا طالب به کور تتلو راتلو. اوس قران چې کومه فیصله کړې ده چې قرنا فی بیوتکن خزب په کور کې ناشتي بار بنوزی دا دروغ دي ها؟ که دا دروغ نه دي او دا د خدای حکم دی نن ستا د ټول ملک خزي ولی په سرکو د ګډو پشان ګرځي. دا چا خزي دي؟ دا د چا لونه دي؟ دا د چا خويندې دي؟ ستاو زما دي کنه دي؟ اوس چې تا د خدای حکم پریخو او د انګريز لار دی اختیار کړ چې داغي خزي بربندي ګرځي او پردو سړو سره غاړي وته او لاس ملاو کړي او لاس په لاس چولی او په بازارونو کې ګرځي. دا د یورپ ممالکو طریقه ده. هغه تا په پاکستان کې رایجه کړه. نن دې وکړه د دې قوم حال. زلزلې وراله زلزلې نه د طوفان نوح انتظار کوي پاکستان. د نوح علی السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې یو غړپ شي او غړپ سره ټول په سمندر کې واچي. نه کې دانش د مولا بچو پیر سے بچو پلانې بچو ډنګلې بچو مولیان نه خدای وړاندې پکې ور ډوب کیو پیران دې ورپسې ور ډوب کی. قران ویلي چې نامحرم سړی به کورتا نه پریدي. اسلامی حکم دی چې ځوان رور به د ځوان خور سره سکه خور سره یوازې په کور کې نه پاتې کیږي. سکه خور سره ځکه چې ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان د انسان ډېر لوی دشمن دی. نو ځوان ضرور بم ځوان خور سره په کور کې نکی. دا کیس د مسلې شکل نه دی، دا د لیدو شکل دی. ماته یو کیس راوړو زاغه زمانہ کې بجلیګر کې و. خور دا ګونګای د پخلا او ضرور نه حامل شو.
پښتنه ته وشو چې دا ولي پرورې ګوته کې خو نو جنې مړه کړه او غرور اوسم ژوند دی تاسو خیال راغی د حکیم دا خبره یاد لرئ یو طالب ته وی چې زمون کور ته زرا زده مور سره می لکه نه پاسا طالبم زمونږ د زمانه طالبان ګوري کنه چې غوړ زیړ برګي چرګي ګرځي مونږ خپل زمانه هم لیدلې و د طالبګری په دې جمعات کې ملس کاله سړی وظیفه او مرچکی سره بخوړې سبق لبتلو لس کال سړی بیگانه وظیفه دا غرمه لبم انتظار کول ته سبق ټایم به مس کېدو که غوا غواړي نو هغه د ګټ کې ناشته خیال امراغ مونږ هم طالبګری و اوس هم طالبان دغه یو غوړ دیړې وکړو کور ته بتلو رات ا بوډای ور سره لین دین جوړ کو بوډای ورته ما و تخته و طالبہ چې سره نکاح وتړو ول ز چیزو حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تختی ول بس اخو تلې نشي خپونه معذوره ده او په پچای کې کې نه و نو په ټوکرای کې کې نو لیدا په د پاسه مالو چي خېدي او حکیم ته وی چې په پلانې لار دروزم په پلانې لار چې په ټوکرای په سر کړی دا بوډای په کې ناشته دا حکیم والا په مخ راغی طالب سدي ول جی دا مالو ستي ول تکې دا ټوکرای امور د پاس نه په ټوکرای زور کو چې کې نه دي چې ټوکرای کې خو مالو چې تلری کړه مور په کې زیړې سترګې نیولې وری مور نالت په خزو ویلی بچی اول په ما نو چې د نالت ټکي واوري نو دا وایي چې اول په مونږه اول په ما اول په بجلیګر مولا نالت کې پدا سے نالت قوم کې اوسېږي پدا سے نالتی ملک کې اوسېږي اس چا یو چټ راوړې او اخکارا باندې شي غنو نالت په مونږه سچ کوي این شامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زمونږ د اعمال او شامت ته په مختلف شکلونو کې را باندې را نازلېږي نن وګورئ په پخوانو قومونو به عذابونه جسمانی راتله طوفان براغه زلزلې براله ملخان به پیراله کانی به پیراورید الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل ابابیل مارغان لکانی ورکړیو چې ورشي په د کانو بمباری وکړي فجعلهم كعصف ماکول ټول قوم داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پېمال شي داسې ریزه ریزه کړ دا عذابونه به پراتله